أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. نانی درس میں انشاءاللہ العزیز سورة نحل پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 10 آیات نمبر 74 75 76 درې آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. ما قبل سره چې نو هغه ربط او مناسبت نو ما قبل سره ربط او مناسبت چې نو هغه دا دی چې مخکې چې نو هغه تذکره وشوله چې الله رب العزت وی چې تاسو د الله سره چې نو هغه شریک چې نو هغه مه جوړوئ. آیا چې دی نو دوی داسې کولی شي چې دوی د الله سره کم شریک جوړوي نو دوی دغه خپل ځان سره په خپل مال او جایداد کې د خپل غلامان تاسو شریک کوئ نو په خپله تاسو دې ته نه جوړ نو د الله سره څنګه د الله مخلوق چې دی نو هغه تاسو شریک جوړوئ. نو اوس دې آیات کې الله رب العزت چې نو د هغې الله په چې نو هغه منع کوي چې د الله سره شریک مه جوړوئ او په هغې باندې بیا الله جل جلاله دوه مثالونه چې نو هغه پیش کوي. اوس دوی به څه وي نو د مکې مشرکانو به دا خبره کوله چې ګوره څنګه د یو ځای کې بادشاه وي مشر وي نو دغه بادشاه ته چې دی نو هغه خلک د ورسېدو دپاره څه نه څه وسیله او ذریعه چې دی نو هغه ګوري نو دې چې نو هغه بادشاه سره څوک ډایرکټ چې دی نو هغه نشي میلاوېدلی تر څو چې دی نو هغه یې څه وسیله څوک یې ځان نه سفارسي چې دی نو هغه نه یې کتلی. نو دغه شانتې مونږ هم چې دی نو هغه د دوی کم عبادت کوو نو دا عبادت مونږ صرف او صرف په دغې وجه باندې کوو چې دا زمونږ یو وسیله ده. ما نعبده الا ليقربنا الى الله زلفا چې دوی هم مونږ الله رب العزت ته نږدې کوي. نو بادشاه د پاره چې نو هغه خلک وسیله چې ګوري نو دا د دوو وجو نه ګوري او الله رب العزت د هغې دواړو وجو نه چې نو هغه مبرا او پاک دی. بادشاه پسې خلک چې نو هغه بادشاه په هر چا باندې یقین نه کوي آسی نه د هغوی چې کم دا راتلونکی کس دی نو شاید چې نو هغه دی زما په قتل پسې راغلی ده نه ماته چې نو هغه څه نقصان وغیره چې نو هغه راونه رسي نو د هغه د دې په وجه باندې د عام خلکو په لاس باندې کار نه کوي بلکې خپل څه خاص کسان چې د هغوی په وجه د هغوی په واسطې کله راځي نو هغه دغه خپلې خطرې د وجې نه چې نو هغه واسطه غواړي. دویمه وجه چې نو هغه دا ده چې بادشاه عالم الغیب هم نه دی او علیم الکل هم نه دی. د هغه ته د غیب پته چې نو هغه هم نشتی چې زما رعیت او زما د خلکو چې نو هغه د یو کس چې نو هغه څه کار دی او څه ضرورت او حاجت دی او الله جل جلاله چې نو هغه خو عالم الغیب هم دی او علیم الکل هم دی په غیب هم پوه دی او د هر انسان په هر حاجت او ضرورت باندې چې نو هغه هم پوه دی. نو چې کله داسې دی نو الله رب العزت ته نو هغه د د وسیلې یا د چا چې نو هغه د جوړېدو ضرورت چې نو هغه نشتی. نو ځکه الله وی فلا تضربوا لله امثال تاسو مه بیانوئ د الله دپاره چې نو هغه مثالونه ان الله یعلم وانتم لا تعلمون بېشکه الله رب العزت چې نو هغه پوهېږي او تاسو چې نو هغه نه پوهېږئ. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء اوس دې آیات کې الله جل جلاله چې نو هغې مثال بیانوي نو په دې آیات کې او آیات نمبر نو هغه 76 کې 75 76 دواړو آیاتونو کې الله پاک اوس په هغې مثال بیانوي. الله رب العزت فرمایي چې یو سړی دی هغه پردی غلام دی د بل په اختیار کې دی د بل چې نو هغه په سره زیر حکم دی نو چې کله یو کس د بل په اختیار کې دی او د بل چې نو هغه زیر حکم دی د هغه چې نو هغه د حکم د لاندې دی
او دی په یو شیز باندې چې دی نو هغه هم قادر نه وي. او دویم سړی چې دی نو هغه دی چې الله رب العزت د هغه ته رزق روزي هم ورکړي، اختیارات یې وله چې دی نو هغه هر څه ورکړي. فینفقو منه سرا وجهرا، اوس نو هغه د ورځې هم خرج کوي، د شپې هم خرج کوي، په خپلو هم خرج کوي، په پردو هم خرج کوي، د هغه ته مکمل اختیار دی. او غلام چې دی نو هغه ته د یو شي اختیار هم نشته او ملکیت ورته چې نو هغه هم نشته. هل یستوون، آیا دا دواړه چې دی نو هغه برابر کیدی شي؟ نو دا دواړه چې دی نو هغه برابر نشي کیدی. نو چې کله په مخلوق کې دا تفاوت چې دی نو هغه موجود دی چې دواړه قسم دواړه مخلوق چې نو هغه برابر نشي کیدی، نو مخلوق د خالق سره تاسو څنګه برابر وای؟ خالق خو چې نو هغه ډیر لوی ذات دی، نو الله خو خالق دی، دی مخلوق دی. الله مالک دی، دی مملوک دی. الله رازق دی، دی مرزوق دی. نو دی تاسو د الله سره چې نو هغه څنګه برابر وای؟ الحمدلله. بس ټول تعریفونه چې دی نو هغه الله نه دی، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې اکثر د دین چې دی نو هغه نه پوهیږي. دویم مثال چې دی نو هغه الله بیانوي، وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير. الله وی چې دی نو هغه بل مثال الله پاک بیان کړی دی، وای دې مثال چې دی نو هغه په شان د دوو کسانو، وز دوه کسان چې دی نو هغه دي، نو په دې دوو کسانو کې دا یو کس چې دی نو هغه کون هم دی، رون هم دی، کون هم دی، او دی په یو شیز باندې چې دی نو هغه هم قدرت نه لري. نو دی په خپل مولا باندې، په خپل آقا باندې چې دی نو هغه هر وخت بوج وي. که د ته څه کار وکړي، د ته څه کار وښي، څه خبره چې دی نو هغه ورته وکړي، اینما یوجهه لا یأتي بخیر، نو چېرته چې هم دی لیږي نو دی په خیر باندې راتله نه کوي، سم کار نه کوي. د چې دی نو هغه وایي پیالې راوړه، جدی چې دی نو هغه وایي چې پلی راوړه، نو چې کله ورته وایي چې پلی راوړه، جدی وایي پیالې راوړه. کون دی اوري نه، په خبره چې دی نو هغه نه دی. نو دی نه کون هم دی، وړون هم دی، قادر په څه شیز باندې نه دی. نو اوس دی چې چېرته هم نو زړه ستړی کوي، خیر چې دی نو هغه نه راوړي. او دویم کس چې دی نو هغه دی چې هغه بالکل روغ رمټ دی، صحیح سالم دی، په عقل چې دی نو هغه پوره دی، هر یو کار چې دی نو هغه صحیح او برابر چې دی نو هغه کوي. یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، او هغه په سم او په نیغه لار باندې دی. الله وی هل یستوی هو، نو اوس دی او دغه بل چې دی نو هغه دواړه برابر کیدی شي؟ نو نشي کیدی. نو انسانانو کې هم د انسان په تر باندې چې دی نو هغه دا تفاوت شته. نو بیا دغه مخلوق د خالق سره چې دی نو هغه څنګه برابرولی شي؟ نو په دې دواړو ذریعو باندې الله جل جلاله د دوی د دغه شرک او د کفر چې دی نو هغه رد وکړلو چې دا مخلوق دی او دوی چېرته هم چې دی نو هغه د خالق سره برابرېدلی نشي. یو روایت په تفسیر کې چې نو هغه سره تفسیر کې چې نو هغه یو قول ذکر کړی دی، هغوی وایي چې دلته چې نو هغه د دې اولني نه مرادو عبد مملوک لا يقدر على شيء، او دغه شانتی جانو د دویم آیات کې جانو احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل، د دینه مراد چې نو هغه ابو جهل دی. او د دویم نه مراد ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق سرا وعلانية، ومن يأمر په دویم آیت کې ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، د دینه چې نو هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مراد دی. الله وی دا دواړه نشي برابرې دی. مقصود سره نو الله وی چې کله په بندیانو کې هم تفاوت شته، دی د یو بل برابر او مقابل نشي کېدی، نو دا مخلوق به د خالق چې نو هغه څنګه برابر شي؟ نو دوی ته بیا تاسو چې نو هغه خدایان دا ولي وای مخلوق چې نو هغه د خدای مخلوق دی، دی د الله صفات چې نو هغه دوی له مور کوي. الله دې موږ ته دغه شان سلیم عقیده نصیب کړي. فلا تضربوا پسم بیانوی لله الله د پار الامثال مثالنا، ان الله بشک الله پاک عالم پوهیږي و انتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ. ضرب الله بیان کړل الله پاک مثلا یو مثال عبدن د غلام مملوکن چې دا غدم د چا غلام دی د بل په اختیار کې دی، لا يقدر على شيء چې هغه قدرت نه لري په څه څیز باندې، ومن رزقناه او بل هغه څوک
دې چاله چې مونږ ورکړي د روزي منا د خپل طرف نه رزقا حسنا ښکلی رزق ښکلی روزي فهو ينفقون پس هغه خرج کوي منه د هغې نه سرا په پټه و جهرا او په ښکاره هل یستوون آیا دوی برابر دي الحمدلله ټول تعریفونه الله د پاره دي بل اکثرهم بلکې اکثر لدین لا یعلمون نه پوهیږي وضرب الله مثلا او بیان کړی دی الله پاک مثال رجلین د دوو سړو احدهما چې یو په دې دواړو کې ابکمو چاړه دی لا يقدر على شيء چې هغه قدرت نرلی پس سیز باندې وهو او هغه کلن بوجي على اولاه په خپل مالک باندې اينما يوجه کمزه ته چریږي هغه لره لا يأتي بخير نراتل نه کوي په خیر سره هل يستوي هو آیا برابر دی هغه ومن او هغه څوک یامرو چې حکم کوي بالعدل د انصاف وهو على صراط مستقیم او هغه په لاره سم باندې اللهم